بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن ریډیو FM 90.8 د دې خپرونې کیسه به درته وایم. ډېر خوږو درنو اورېدونکو، د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یې، د ژوند د هر رنګ نه به خوندونه او مزې اخلئ. قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا دویمه اونۍ ده چې موږ د 11 بجو نه تر 12 بجو پورې راځو، او د پیر په ورځ او د نهې په شپه. مخکې به موږ راتلو د اتوار په ورځ او د پیر په شپه، اوس راځو د پیر په ورځ یعنې د ګل په ورځ او د نهې په شپه باندې د 11 بجو نه تر 12 بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې موږ کیسې راوړو. او کیسې څنګه وي؟ کیسې لکه څنګه چې د یوسف خان شیربانو کیسې وي، داسې د دم خان درخانۍ، داسې د لیلا مجنون، دغه رنګ کیسې موږ چې کومې زموږ د حجرو او د کلي د محلت کیسې وي، هغه کیسې موږ ستاسو دپاره راوړو. او ستاسو ته په دې خپرونه کې کیسه به درته وایم چې د وطن ریډیو FM 90.8 په دې هوا په لیکه باندې د هوا په چپو ستاسو سره شریکو. قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه چې تېر ځل موږ تاسو ته د منګرۍ کیسه چې کوم د ډومبنۍ قسط وړاندې کړو، نن به راته د هغې دویمه حصه وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ته به زړه کیسه زوړ پاټ چې کوم دی هغه به تاسو ته یاد وي. لکه څنګه چې په دې کې شهناز چې کوم دی هغه د جعفر د تره لور وه، او د هغوی یو بل ډېر زیات خوښ و، د وړوکوالي نه د هغوی هغه مینه وه یو بل سره. بیا به کې د جعفر پلار چې کوم دی هغه وفات شو، د هغه باندې ډېره تنګدستي راغله، غریبي پرې راغله. بیا شهناز چې کوم دی د شهناز پلار د مال دولت لپاره د یو سرمایهدار سره، د یو مالداره هلک سره، ملک امین زوی سره، د هغې د سمین جان سره د هغې واده تیار کړی دی. واده شوی و، د واده شپه وه، شهناز په کټ کې ناسته وه، په خپل پالنګ کې ناسته وه، او سمین جان راشي. سمین جان ورسره دوا سلام وکړو، او چې کله هغې د پلو د مخه لرکو نو هغې ورته څه ډېر بد رد ویل او ډېره غوسه شوه. دغه کیسه موږ دغه ځای پرېښې وه. راځئ چې نننی دویم ټوک کې سمین جان او شهناز د خپل لومبنۍ شپې هغه خبرې څنګه کوي، او شهناز چې بیا تماشه ځان سره وړې وه راوایې غسته، نو څه چلو شو. راځئ چې دویم پاټ ته غوږ شو. دا وخت په قدرتي طور سره د شهناز لاس تماچې ته ورسېدو چې د کور نه یې په بړه پټه راوړې وه. ډش شو چې ګولی وچلېده، او سمین جان پالنګ نه په ځمکه را پرېوت، هېڅ یې ونه وي، او یوه اوږده ساه یې راښکله، او انا لله و انا الیه راجعون. شهناز زر ځان سنبال کړو او د کور نه په منډه منډه ووته، تر څو چې د کور خلک خبرېدل هغه د کوره وتلې وه. باران هغسې په شړق ورېدو، د باران سره سره تیزه هوا هم مله شوې وه. که یو طرف ته تیز باران و، نو بل طرف ته ډېره تیزه هوا هم چلېده. باد او باران داسې یو ځای شوي چې د قیامت منظر یې وړاندې کو. اسمان پړقېده، برېښنا خورېده، ځمکه ټوله اوبه اوبه وه. کله به چې اسمان پړق وهل او برېښنا به ځمکې ته را پرېوته، نو د شهناز دپاره به یې لار سمه کړه. په اسمان کې داسې ګړز ګړز و، تا به وی چې ځمکه په بله اوړي، هر طرف ته اوبه اوبه وي. هغې په دا اوبو کې د خوړ غاړې ته ځان ورسو، او ځان یې رسول غوښتل، او اخر دا چې د خوړ غاړې ته ورسېده. خوړ غاړې باید د خوړ او د ځمکې پته نه لګېده. در نظر تر حده ټولې اوبه اوبه وي. هغه په ډېره مشکله خوړ ته ورسېده، او یوه تیزه کریکه یې ووهله، جعفره! کریکه په فضا کې خوره شوه، او جعفر غوږونو ته ورسېده. جعفر د کریکې جواب په کریکه ورکو، شهناز! د جعفر د کریکې په اورېدو د شهناز حوصله نوره هم زیاته شوه. دواړه په اوبو کې یو بل ته ځانونه ورسول. شهناز اوس بېدمه شوې وه، دومره بېدمه وه چې جعفر ته ورسېده. د هغه په قدمونو کې پرېوته. هغه د قدمونو نه پورته کړه او په اوږه یې واړوله، او په ډنډ ډنډ ولاړو اوبو کې جړب جړب روان و. ځکه چې ځمکه د نظر تر حده اوبه اوبه وه. باران هغسې په زور سره ورېدو، بارانو چې د ودرېدو نوم یې اړو اخیسته نه، لکه چې د نه ودرېدو قسم یې خوړلی وي. شهناز یې په شپه کې او په داسې تیز باد و باران کې بنو ته را ورسوله، او په یو پرایویټ هسپتال کې یې داخله کړه. د هغې د وجود په ځینو حصو زخمونه لګېدلي وو. دې نه علاوه د هغې 2 غاښونه هم مات شوي وو چې خوله یې د وینو ډکه وه. هغه چې د ډېرې اوږدې بېهوشۍ نه پس په هوش کې راغله، نو ځان یې په هسپتال کې وموندو. د وجود په ځینو حصو یې پټۍ تړلې ولیدې. جعفر ورسره په بیډ کې مخامخ ناست و. د هغه شکریه یې په سترګو کې ادا کړه. پټ په پټه علاج وکړو. د څو ورځې پس یې میرانشاه ته لاړل. هلته د علاقه غیر کې یې د یو ملګري په کور کې پناه واغسته.
هغې په ډېر روڼ تندي باندې استقبال وکړو. د استوګنې دپاره او د نور د کور ضروریاتو سامان یې ورته هم ورکړو. څومره یې چې ضرورت و جعفر لږ د اطمینان ساه واغستو. اوس ملک امین سره دومره د خپل ځوانیمرګ زوی غم نه لکه څومره چې د شهناز د ژوندی پاتې کېدو. د هغې په تلاش کې د کور خلک وتلي وو. پټه پټه یې پته لګوله. هر ځای یې ورپسې چاڼ کړو خو شهناز یې ونه مونده. شهناز څه شوه دا پته هیڅ چاته نه وه. شهناز چېرته لاړه؟ ځمکې وخوړه که اسمان ته وخته؟ دا یو سوال و چې د کور د خلکو په خوله کې و خو د چا سره هم جواب نه و. هغه ژوندی ولې پاتې شوه؟ چېرته پټه ده؟ سمین جان ولې قتل شو؟ زه چاته څه ووایم چې داسې ولې وشول؟ داویداري وکم او که ونه کم او که کوم په چا یې وکم. که داویداري کوم نو د شرم خبره ده او نوره هم خبره خورېږي او که غلی پاتې کېږم نو د بزدلۍ خبره ده. دا څو سوالونه و چې د هغه په زړه یې سکونډارې لګولې. د هغه نه خپل زړه بار بار دا سوالونه کول خو د هغه سره یې څه داسې جواب نه و. هر څوک هغه د جعفر او شهناز مرګ ته ډېر لیواله و خو هغه داسې په اسانه چیرته په ګوتو ورتلل. داسې اسان کار نه و. هغه ته خپله چاړه په اوبو کې صفا ښکارېده چې دا اور چې نن پکې په خپله سوځي دا د ده د لاسه لګېدلی او اور دی چې مړ کول یې به په وینو کېږي په اوبو نه کېږي. د شهناز یا د جعفر په وینو د ده دپاره دوه مرګونه دي چې په پښتو کې دواړه مرګونه په ده پرست شوي وو او دواړه په پښتو کې واجب القتل وو. اوس جعفر په مستقل طور په علاقه غیر یعنی میرانشاه ایجنسۍ کې استوګنه اختیار کړې وه. هغه ته خپل ملګري داسې کور ورکړی چې د هغه دپاره کافي شاپي وو. هسې که دا دنیا ډېره ستره او فراخه ده خو که وکتلی شي نو دا دنیا په حقیقت کې ډېره وړه هم ده چې بار بار د یو بل پیژنګلو پکې کېږي او که دا پیژنګلو ډېره مخکې هم لاړه شي او د خپلې مینې د جذباتو اظهار د زړه تل نه وکړي او کله که څوک پیژني هم نه پیژني. خو د هغه د ملګري پیژنګلو مثالي وه. هغه جعفر پیژندلی او جعفر هغه اوس د شهناز غیږ هم تانده شوي وه. خدای پاک لکه د سپوږمۍ په شان لور ورکړې وه. د لور په پیدا کېدو جعفر او شهناز ډېر خوشحاله وو. دوی دواړو په خپله خوښه مهناز نوم د لور نه ایښی و چې مهناز نوم یې ورباندې کېښود او لکه چې خدای پاک د دواړو اورېدلي وو. د څه مودې پس د خدای پاک وله زوی هم ورکړو چې نامه یې ظفر وله کېښوده. د شهناز لور ته زړه کېدو خدای وله لور ورکړه او د جعفر زوی ته زړه کېدو خدای پاک وله زوی ورکړو. شهناز د اول نه د لور دپاره مهناز نوم خوښ کړی او جعفر د زوی دپاره د مخکې نه د ظفر نوم خوښ کړی او خدای د دواړو دا خواهش پوره کړو. اوس د جعفر او د شهناز ټوله مینه ظفر او مهناز ته منتقله شوې وه. اوس یې د مینې مرکز ظفر او مهناز جوړ شوي. جعفر په دا هم ډېر خوشحاله و چې د هغه مټې به په ظفر نورې هم مضبوطې شي. په دا خوشحالۍ کې د هغه سره د هغه ملګري هم خپل ځان شامل ګڼو او لکه چې ویلی شي چې یو ورور د ورور په ښه نه راځي او یو ملګری د بل ملګري په ښه نه راځي او د هغه ملګري هم چېرته د پردیوالي احساس قدرې نه ورکړی او په هر وخت کې چې کله هم په هغه تنګ وخت راغلی دی ملګری یې ورته ولاړ دی او په هر حال کې یې د هغه سره ملګرتیا پاللې ده او د ملګرتیا حق یې ادا کړی دی. غم او خوشحالۍ سره شریک کړي دي لکه څرنګه چې د هغه ملګري د ظفر په پیدا کېدو د خوشحالۍ اظهار کړی. داسې جعفر د خپل ملګري سره د زرتاش په پیدا کېدو ډېرې ډزې کړې وي او د شپې دپاره یې د ټنګ ټکور بندوبست هم کړی. د جعفر به چې کله کلي ته زړه وشو نو خپل دا ملګری به ورسره په بدرګه کې تلو او چې څو شپې ورځې به یې کولې دی به ورسره د جعفر مور به د هغه ته هم لکه د زوی په سترګه کتل. د هغه په میلمستیا کې هېڅ قسم تکمی نه و پرېښی. د هغه د زړه د خوشحالولو به یې هر قسم ته خیال کو او هغه به هم لکه د یو فرمان بردار زوی د هغې په مخ کې دست به دسته ولاړو. جعفر به چې څو ورځې په کلي کې تېرول غوښتل تېرې به یې کړې او بیا به پټ په پټه د خپل ملګري سره ایجنسۍ ته روان شو. د مور نه به یې لپې لپې دعاګانې ټولې کړې. مور هغه ته د ډېر احتیاط ترغیب ورکوو چې بچی ډېر احتیاط کوه او هغه به د هغې هره خبره په سر سترګو منله. هغې ته پته وه
چې ملک امین ډېر مکار دی، ضرور به یې په ده پسې اجرتي قاتلان لګولي وي او د ده د سر سودا به یې کړې وي. هغې جعفر د دغه ملګري نه بغیر په بل چا د باور کولو نه هم منع کړو چې هم په دغه اعتماد او پوره اعتبار و. جعفر هم ورته ډېره تسلي ورکوله چې مورې ته بېغمه شه، دا زما داسې ملګری دی لکه رور. شهناز چې یوه شپه پټ په پټه د شپې په تاریکۍ کې خپل کور ته لاړه او په مور او پلار جرګه شوه. هغه په داسې وخت کې خپل کور ته ورننوته چې مور یې د ماسخوتن په مانځه کې په التحیاتو ناسته وه. شهناز د کمرې په وره کې تر هغې ولاړه وه تر څو چې مور سلام نه و اړولی. هر کله چې سلام وجار باسو او دوره طرف ته یې وکتل نو شهناز یې دوره سره ولاړه ولیده. هغه د شهناز په لیدو وبوږنېده. هغې په حیرت سره کتل چې هغه څنګه راغلې ده او ولې راغلې ده او د دې انجام به څه وي. هغه لا په دا سوچ کې و چې شهناز د مور غېږې ته ځان ورواچو. مور هم په غېږه کې ټینګه ونیوه. دواړو مور لور یوې بلې ته ورتر غاړه وتې او په جړا شوې. ما ماف که مورې، ما ماف که. شهناز مور ته په سوالیه نشان کتل. زه ډېره بېوسه یم لورې، زه ډېره بېوسه یم. ستا پلار یو روایتي سړی دی چې هغه ښځې ته د یو دیوال د څپیا کې نه هم زیات اهمیت نه ورکوي. مور یې لا خبره په خوله کې وه چې پلار یې د کمرې نه راننوت. شهناز پلار ته وکتل. د مور په سترګو کې بغیر د بېوسۍ نه نور هېڅ ونه لیدل. زر د مور د غېږې نه را جدا شوه او د پلار په خپو پرېوته. بابا ما ماف که، بابا ما ماف که. د شهناز په سترګو کې یو سوال، یو درخواست، یو التجا وه. تا ماف کم، ستا جرم د ماپای قابل دی. تا خو زما د خاندان سر د خلکو په مخ کې ټیټ کړو. تا خو زه د سترګو پورته کولو جوګه پرېنښوم. زه تا نه دا پوښتنه کوم چې تا د راتلو جرت څنګه وکړو. پلار یې د یو دیوال سره ځوړند ټوپک راواغست او شهناز ته یې ونیو. شهناز د مور په غېږه کې د ځان پټولو په کوشش کې شوه. مور په هغې وغوړېده. د خدای دپاره، د خدای دپاره دا ظلم ونه کړي، د خدای دپاره دا ظلم ونه کړي. مور یې د پلار د ټوپک نالی ته لاس ور واچو. پرېږده چې دا مازغۍ والوزوم، د دې د وجې نه دا اور لګېدلی دی او خدای خبر چې تر څو به دا اور بلیږي. پرېږده ماته او څومره به پکې سوځېږو، څومره به پکې سوځېږو. پرېږده چې دا اور په دغه ځای مړ شي. پلار یې د مور له ټوپک داسې په زور سره سڼ وهو چې مور او لور دواړه په یو بل ورپرېوتې او هغه د غصې نه بې قابو. دا اور د دې د وجې نه لګېدلی دی، دا ستا د وجې لګېدلی دی. که چېرته داسې نه وې، که چېرته تا داسې نه وې کړی چې ور په نوم کړې شهناز د ملک امین زوی ته ورکړه، داسې چا په پښتنۍ معاشره کې نه دي کړي چې چا ته ور په نوم کړې شوي خور لور بل چا ته ورکړي. مور یې د پیغور په انداز کې شهناز ووی. شهناز مور ته وکتل او د مور په غېږه یې پرېښوه او د پلار مخې ته ودرېده. اوس زه په خپله درته وایم چې مولد حاجي ګوله یې وچلوه چې دا ارمان دې هم پوره شي. هغه ارمان خو د خدای پوره نه کړو، خو دا ارمان خو دې چې پوره شي که نه او خلک ووایي چې خپله لور یې په خپل کور کې مړه کړه. وچلوه دا حاجي ګوله یې. شهناز په چغو چغو ووي او پلار ته نوره هم ورنږدې شوه. د هغه د لاس په رپا شول، په رپېدو شو. د هغه په زړه کې لکه چې د الواد مینه را پیدا شوې. هغه داسې محسوسوله لکه چې هغه یوه پښتو ژوندی ساتي او بله پښتو مړه کوي، لکه چې هغه په خپله خپل ځان وجني. هغه ډېر ساعته شهناز ته کتل. په مخ یې مختلف قسم تاثرات خورېدل. ډس کوه داجي، ډس کوه، لاس دې ولې په رپا شو چې خبره خلاصه شي. شهناز د پلار په مخ کې تیاره ودرېده. ته اوس غلی د دې کوره وځه چې څوک دې ونه ویني او که چا ولیدي نو دا به زما د بربادۍ باعث شي. د پلار غوسه یې اوس بلکل یخه پخه شوه. زه چې برباده یم نور مې د چا په بربادۍ هېڅ کار نشته. شهناز د ځان سره غلې غوندې د شونډو په سر باندې ووی. غلې پاسېده، جامې یې وڅنډلې، مور ته ورتر غاړه وته. لور او مور دواړه یوې بلې ته په زوره وژړل. پلار یې لکه د بوت ولاړو.
هغه دومره نشو کولی چې ورنږدې شوی وی او په مینه یې ځان ته راجوخته کړی وی. هغه په درنو قدمونو د کوره ووته. د هغې زړه دا نه غوښتل چې د پلار سره دښمني وکړي. هم دا وجه وه چې د پلار نه ډېره لرې په علاقه غیر میرانشاه ایجنسۍ کې د جعفر سره استوګنه خوښه کړې وه. هغې ته د خپل پلار نه خطره محسوسېده او خاص کر د جعفر د مرګ په باره کې خو د ملک امین سره برابر شریک ګڼو. او دا نن شپه چې شهناز په خپل مور پلار جرګه شوې وه دا هم د دې سلسلې یوه کړی وه او یو مصلحت و، ځکه چې د جعفر او د شهناز ژوند او مرګ یو و. د یو منزل دوه لارې وي، قدم په قدم، قدم قدم. او که خدای مکه جعفر نه وي نو هغه به څه کوي؟ هغه به چیرته ځي؟ او شهناز او جعفر دواړه د یو بل نه بغیر نیمګړي دي. په دا سلسله کې شهناز څو زره په پلار جرګه شوه خو هر ځل به یې د ځان سره مایوسي وړله. د هغې پلار هم په دا سلسله کې هیڅ نشو کولی. هغه سره د ملک امین یره وه. هغه ته دا معلومه وه چې که چېرته هغه شهناز وبخي نو ملک امین به هغه هېڅکله ونه بخي. د هغه د عطاب نه به یې هېڅوک بچ نه کړي. هغه به چې دا خبرې په خیال کې راوستې نو د ځان سره به وبوږنېدو. هغه څومره خطرناک سړی و، هغه څومره خطرناک سړی دی، هغه څومره ظالم دی. هغه ته هغه د پولیس انسپکټر هم وریاد شو چې نوی را بدل شوی او د ملک امین د اسر رسوخ نه ناخبره او د دې یو باډیګارډ په هیروینو پورې نیولی او په حوالات کې یې بندي کړی. ملک امین خپل باډیګارډ آزاد خو کړو خو ولې په زړه کې انسپکټر ته لشي خوځېدي. د څه مودې پس چې انسپکټر ته یې په خپله حجره کې د میلمستیا بندوبست کړی او انسپکټر هم ورته راغلی و. اول یې خو ښه خوراکونه پرې وکړل، ښه عزت خاطرې وله وکړو، ښه میلمستیا وله وکړه او بیا یې یوې کمرې ته واچو. کپړې یې وویستې او په وهلو وهلو یې پې شروع وکړه. دوه مضبوط باډیګارډ یې پرې مقرر کړي وو. دومره بد یې ووهو چې د ډېرو وهلو نه پس بېهوشه شو او د بېهوشۍ په حالت کې یې په کړنګ اوبو کې ور واچو. د ژمي یخې او سړې شپې وي او په اوبو کې یې ډوبوو او راویستو، ډوبوو او راویستو تر دې چې یخ شو. بیا یې د تالاب په غاړه بربنډ پرېښودو. هغه ته هغه ورځ هم ور یاده شوه چې د یو زرګر نه یې 100 لکو روپو مطالبه کړې وه خو د زرګر دومره غټ رقم ورکولو نه معذرت کړی و. په بله ورځ چې زرګر په خپل دوکان کې موجود و ناڅاپه د ملک امین باډیګارډ د زرګر په دوکان ور وختل. ډز 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 زرګر یې په کاونټر وویشتو او د ټکه مړ شو. ورسره یې 2 زامن چې اوس د سکول نه راغلي وو هغه یې هم وویشتل او هغه هم مړه شو. او په سپینه رڼا ورځ یې د زرګر دوکان لوټ کړو. نغدې او سره زر یې جولای ته راغونډ کړل او د دوکان په مخ کې یې بیا ډزې وکړې. د چا مجال و چې څوک راغلي وي او څه مزاحمت یې کړی وي. هر چا خپل سر ته خیر غوښتو. څوک سره څوک سور ورته نه وردانګي. د ملک امین باډیګارډ چې کوم دهشت په هغه علاقه کې خور کړو او لاړل او دغسې د زرګر کور ته په یو وخت 3 جنازې ننوتې لکه څرنګه چې د جعفر او د هغه ملګري او د هغه د ملګري د یو بل سره مینه وه. داسې دوی د ظفر او مهناز او د زرتاش طبیعتونه د یو بل سره لګېدلي. په یو ځای جومات ته د سبق دپاره تلل، په یو ځای سبق زوتول. دا د دوی معمول و. کله د شپې پټ پټونې، کله د ورځې په شګو کې لوبې، کله به چې د زرتاش په شګو کې کوټنۍ جوړه کړه او مهناز به ولیده نو زرتاش ته به یې منتونه کول چې د هغې دپاره هم داسې کوټنۍ جوړه کړه. او د زرتاش به چې کله زړه و ورته به جوړه کړه او چې زړه به یې نه و نو بیا به یې د کوټنۍ جوړولو نه ورته سکوټ انکاري شو او مهناز به مروره شوه. او چې زرتاش به په راپوی شو چې مهناز مروره شوه نو بیا به یې د هغې خوشابتګري شروع کړه او کوټنۍ به ورته جوړه کړه. تر ماښامه به یوه لوبه خو خامخا کېده، کله کومه لوبه او کله کومه لوبه. کله به چې کوم چا په کور کې ناوخته کړو او په لوبه کې به غیر حاضر و نو بل به ورپسې کور ته لاړو او د کور نه به یې لاس نیولې راوویستو او دا د دوی په منځ کې د مینې او محبت یو ځانګړی مثال و. یو ورځ چې مهناز د زرتاش کره په لوبو کې په ناوخته شوی او په انتظار کې جعفر او شهناز لارې ته سترګې نیولې وې چې اوس به مهناز راشي خو مهناز رانغله.
د ناکامه ورپسې په تور ماښام جعفر په خپله لاړ. د ملګري د کور ور یې وټکاو. د ملګري ښځې پوه شوه چې جعفر په مهناز پسې راغلی دی. مهناز یې ګوته ونیوه او تر وره یې ور ورسوله. ور یې لرې کړو، مهناز یې ور پرېښوه. مهناز په منډه جعفر ته ور تر غاړه وته او هغه یې په غېږه کې ټینګه ونیوه. کور ته په رسېدو مهناز د جعفر ګوته پرېښوه او د شهناز غېږې ته ور پرېوته. شهناز به په دواړه مخه دا ښکل کړه او په ډېره مینه یې ورته وویل چې ته چې په لوبو شي بیا زه او بابا دې هم نه یادېږو. خپل بابا او ادي هم هېره کړې. ستا بابا او ستا ادي ستا څومره انتظار وکړو. شهناز د مهناز په زلفو کې ګوتې وهل شروع کړل. مورې ما ته نن زرتاش د شګو نه کوټنۍ جوړه کړې وه او راته یې وې چې په دا نه ښکلې کوټنۍ مې درته په زړه کې ستا دپاره جوړه کړې ده چې په هغې کې به صرف ته اوسېږې. رښتیا په زړه کې کوټنۍ وي مورې؟ مهناز په ډېر معصومانه انداز کې وویل. شهناز په معصومانه انداز مسکی شوه او په سوچ سوچ خپل ماضي ته لاړه. جعفر شهناز ته په داسې وکتل لکه چې مهناز د دواړو د ماضي خبره کړې وي، لکه چې د دوی ماضي نه هغه خبر وي، خو دواړو په زړه زړه کې خبرې خوندي وساتلې. هغې اسمان ته وکتل. واقعي هغې ته خپله ماضي ور په مخ کې شوه، چېرته چې جعفر سره په لوبو کې مشغوله وه او د شګو په غونډوس کې ناسته وه. په شګو کې کوټنۍ جوړولې او رانولې او یوه شپه چې د سپوږمۍ په سپینه او یخه رڼا کې شهناز او جعفر دواړو په لوبو کې مشغول وو چې ناڅاپه د جعفر نظر د شهناز په مخ پرېوتو. د هغې زلفې په مخ راماتې وې او چې ماتې زلفې یې واړولې نو د هغې مخ لکه د ګل وښکارېده. جعفر د شهناز نه په بانه بانه تپوس وکړ ته ګل پیژنې؟ جعفر د شهناز نه په بانه بانه کې پوښتنه وکړه چې ته ګل پیژنې؟ ګل وي. شهناز ورته زر په جواب کې وویل چې ګل خو ګل وي، د ګل سره دې ازغي هم لیدلي دي. جعفر د هغې سره د خبرې اوږدولو په بانه بله پوښتنه وکړه د ګل سره دې ازغي هم لیدلي دي؟ څوک چې ګل شو کوي ازغي به یې چیچي. شهناز د سوچ کولو نه پس په جواب کې ورته وویل مطلب دا چې د ګل جوړونکي ازغي وي. جعفر شهناز ته په معناخیز نظر کې زیر شو. دا په تا نن څه شوي دي چې کله وایې ګل څه وي ازغي څه وي؟ لکه چې زه ګل یم او ته ازغی. دې سره دواړو په خندا شول. ناڅاپه یې په خندا کې ځان ته پام شو چې جعفر هغې ته په ډېره مینه کتل. هغې زر خپله خندا بنده کړه او داسې یې بنده کړه لکه چې بیا یې چېرته خندلې نه وي. وایي ته خو داسې راته ګورې لکه چېرته دې چې په خندا نه یم لیدلې. سترګې رانه واړوه چېرته د نظره مې نه کړې. شهناز ورته په ډېر معصومانه انداز کې جعفر ته وکتل. واقعي نن ډېره ښکلې ښکارې. زړه خو مې غواړي چې ټوله دې په سترګو کې ځای کړم او داسې دې ځای کړم چې بیا د پاره اړو راونه ځي. خو جعفر خبره په نیمه کې پرېښوه او غلی شو. خو دا چې سترګې دې وړې دي. شهناز د جعفر نیمه خبره پوره کړه او بیا دواړه په خندا شو. هغه تر ډېر ساعته په خپله ماضي کې ورکه وه. هسې خو ملک امین څو واره د جعفر ملګري ته خبرداری ورکړی چې جعفر د ځان نه لرې که، خو ملګري یې پرې کړي ورته ویلي چې جعفر زما میلمه دی او میلمه څوک د ځان نه نه لرې کوي، بلکې په دا میلمه خو زه د ځان قربانولو ته هم تیار یم. او بیا یوه شپه چې جعفر د ماسخوتن د مانځه نه پس د معمول مطابق د سپوږمۍ په تته رڼا کې پټو طرف ته وتلی و چې ناڅاپه یې دوه سړي ولیدل چې د هغه په شا لکه د سوري لګېدلي وو. سړي هغه وپېژندل دا د ملک امین کارنده اجرتي قاتلان وي. هغه حیران شو چې د هغه پته چا ورکړې ده. هغه په زړه زړه کې دا اعتراف وکړو چې واقعي د ملک امین لاس ډېر اوږده دي. دا وخت یو سړي د هغه په مخ کې ودرېدلو او بل سړی شاته ولاړو. جعفره په ځان کریمه چوف کړه، نن به کور ته واپس ژوندی نه ځي. خدای پاک څومره په اسانه راکړي. جعفر ته وایي چې خدای پاک څومره په اسانه راکړي. مخکې سړي په جعفر آواز وکړو خو جعفر غلی شو. سړي ته یې هېڅ جواب ورنه کړو. البته ښی لاس یې په غیر محسوس طریقه خپلې اعتمادي تماشې ته ورسېدو. سړي جعفر داسې غلی او خاموشه ولیدو نو نور یې هم حوصله زیاته شوه. سړي چې
تماچه سموله خو جعفر دومره مهلت ور نه کړو او ډش شو چې ګولی وچلېده او د سړي د سینې نه پورې راپورې ووتلې. د یو سیکنډ هومره وخت به نه وي تېر چې بله ګولی هم وچلېده. د ډس سره د بل سړي مازغه په ځمکه راپرېوته او د خولې نه یې هېڅ ونه وته او سوړ په ځمکه پرېوت. البته اولني سړي څه بړبړ کول. جعفر سړي ته په دا خیال ورنږدې شو چې که هغه ته څه وایي، خو هغه د ځان سره هسې ګوڼېده. جعفر په ډېر نفرت سره هغه ته وکتل او د هغه د خولې نه یې ایله د ملک امین نوم واورېد او یا یې شاید بل څه ویل، خو جعفر ته دومره اندازه ولګېده چې دا اجرتي قاتلان ملک امین په هغه پسې لګولي دي چې دواړه خپل انجام ته ورسېدل. په سبا په مړو سړو باندې بازانو اتڼ اچولی و. کارغان کله یو ځای او کله بل ځای کاخ کاخ لګولی دي. د چا دې طرف ته پام شو، د کلي خلک راوچلېدل. دوه لاوارثه مړي په پټو کې پراته وو چې بازانو پې اتڼ اچولی او کاخ 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 یې کول. دا مړه سړي چا هم ونه پېژندل چې څوک دي، د کوم ځای دي، دا چا وجلي دي. که څه هم پته وه خو جعفر ته وه. هغه دا خبره ښکاره کول نه غوښتل او سړي لاوارثه ښخ کړی شو. اوس جعفر ته دا هم احساس په شدت سره شوی و چې په غرونو کې هم وخت تېرول ګران دي او خپل ځان ورته غیر محفوظ ښکارېده. هغه په ډېره مشکله شهناز کلي ته په تلو اماده کړې وه. د هغې زړه دا نه غوښتل چې هغه د کلي ته لاړ شي، خو څه یې کړی وی چې د جعفر سره یې مرګ او ژوند تړلی و. په هر حال کې د جعفر سره په یو ځای د ژوند تېرولو وعده کړې وه. خو که هر څو هغه خپل ملګري ایساروه خو هغه کلي ته په تلو ضد نیولی و. ملګری د جعفر په دغه ضد خفه و خو تلونکي هېڅوک نشي ایسارولی. د ملګري نه اجازت واغست او دواړه قافله د کلي په طرف روانه شوه. خړ ماښام چې کلي ته ورسېدل جعفر خپرېولی شو. هغه وکتل چې د کلي په قبرستان کې خړ ګردونه پورته کېدل. هغه ته په دا خړو ګردونو کې د مور تته صحره ښکاره شوه. صحره نوره هم تته شوه او بیا په ګردونو کې ورکه شوه. هغه ته داسې ښکارېده لکه چې د هغه په مور خلک خاورې اړوي او واقعي د هغه په مور د کلي خلکو خاورې واړولې. جعفر او شهناز یوه شیبه ودرېدل، حق دک شو او یو بل ته داسې وکتل لکه چې د دغې صحنې ذمهوار هم هغوی وي. هغه د مور د مرګ لیونی سپېللی کړی و. هغه خفه په دې و چې د هغه مور یوه ښځه وه او په ښځه لاس اوچتول د ډېرې بېغیرتۍ کار دی چې داسې نه و پکار. چې داسې پکار هم نه او چې داسې په پښتو کې شته او نه په اسلام کې. جعفر که هر څو د ملک امین ګناهګار و خو هغه و د مور یې څه ګناه وه چې په ډېر ظلم او بې دردۍ سره یې مړه کړې وه. او ځکه هم اوس د جعفر په هر حرکت د شهناز نظر و. هغه اوس ډېره په دې باره کې سنجیده شوې وه. خړ ماښام و. جعفر د معمول نه خلاف نن د خوړ غاړې طرف ته تللی و. د خوړ په بله غاړه د ملک امین زوی د هغه د مرګ دپاره تیار ناست و. خو څنګه چې جعفر ولیدو او وار یې برابر شو ډز یې پې وکړو. جعفر ډېر زر د اوږې د څادر په داسې انداز کې په ځمکه وغورځو لکه چې سړی په ځمکه پرېوځي. د ملک امین د زوی دا یقین وشو چې جعفر ولګېدو او په ځمکه پرېوت. هغه نور هم په څادر ډزې وکړې. هغه ډزې کولې او جعفر خوړ ته کوز شو. د ډزو اوازونه د شهناز غوږونو ته ورسېده. هغه په ډزو پسې د کور نه راووته. هغې ولیده چې سړی د خوړ په غاړه منډې وهي. هغې سړی وپېژنده. کلاشنکوف یې ورپسې ونیو او د شا د طرف نه یې سړی وویشتو. تر هغې ډزې کولې تر څو چې هغه پرېوتی نه و. د هغې دا یقین و چې جعفر چېرته مړ یا زخمي په خوړ کې پروت دی. یوه چغه یې پورته کړه. په خوړ کې د چغې انګازې خورې شي. جعفره! د هغې انګازې د جعفر غوږونو ته ورسېده. هغه د شهناز د چغې اواز وپېژند. هغه پوه شو چې ډزې هم شهناز کړي دي. شهناز! زه ژوندی یم، درغلم! د هغې اواز یې په چغه ورکړو. جعفر په منډه د چغې هغه ځای ته ځان راورسوه. هغه ولیده چې شهناز کلاشنکوف په اوږه ولاړه وه. هغه چې شهناز ته کتل
واقع چې هغه خوري زمری ښکارېده، خوري زمری ښکارېده. هغې جعفر څادر راواغستو چې ټول په ګولو سورې سورې و او د کور په طرف را روان شو. د شپې په تاریکۍ کې د ملک امین حجرې ته د هغه د ځواني مرګ زوی مړی یوړی شو. هغه د خپل زوی په لیدو چې په ویرو کې جب جب پروت و وار پار خطا کړل او د ډېره غمه یې په زور زور او خاندل، داسې لکه چې د زوی مرګ لیونی کړی وي. هغه ته پته وه چې د هغه زوی چا وجلی دی، چې دا یې اخري اسره وه او د هغه ټول جایداد او د هغه د ټول جایداد وارث هم دقه زوی و. هم دقه یو زوی خو یې و چې هغه هم ورته شهناز په ګولو غلبیل کړی او په دشمنۍ کې لاړو. هغه وی چې دا منافق دوست نه غیرتي دشمن ښه وي چې همیشه درته خپله دشمني در یادوي او د دشمنۍ نه دې بېغمه نه ساتي او خوند هم په داسې دشمنۍ کې وي چې تازه تازه وي. هغه د وخت په انتظار شو او هغه دشمنۍ سړول نه غوښتل. هغه وی چې دشمني چې څومره زر وشي دومره ښه پاللی شي. هغه د خپل ځواني مرګ یوازني زوی خاورو ته د سپارلو په وخت په آخري مینه د هغه تندی ښکل کړو او په ډک اواز یې د خدای په امان وی، د الله په امان بچیا. جعفر د مانځه نه فارغ شوی و. شهناز چای پخ کړې وه او ظفر او مهناز دواړو په خواږه خوب ودو. جعفر چای وڅښلې، جامې بدلولې. شهناز زیر ورته کتل. د جعفر دې طرف ته پام چې هغې داسې په زیر هغه ته کتل. څه چل دی شهناز؟ نن خو داسې په جور نظر راته ګوري لکه چې بیا دې چېرته لیدلی نه. جعفر ورته په ډېره مینه د هغې نه پوښتنه وکړه او د هغې ټول فام یې خپل طرف ته راوګرځو. سوچ کوم چې که په تاسو وشو نو زه به څه کوم او څه به کېږي. شهناز د جعفر په اوږه په ډېره مینه سر ولګولو. ولې ونی دا سوچونه مه کوه، دا سوچونه به دې وخوري. ما ته په مخه نه وای، زه ښار ته روان یم. ما ته په خندا کې رخصت راکه چې زه ستا خندا په سترګو کې خوندي اوسم. جعفر د هغې دواړه لاسونه ښکل کړل او لاسونه یې وله وټپول، ځان ته یې رانږدې کړه او دا وخت ناڅاپه خدای خبر توره پیشو د کومه راغله او د دوی په منځ کې تېره شوه. شهناز د پیشو په لیدو د جعفر نه لرې ودرېده او بې اختیاره یې د خولې نه وختل. یا الله خیر. شهناز په پیشو پسې کتل. څه چلو شو؟ شهناز ته خو داسې وارخطا شوې. جعفر شهناز ځان ته په ډېره مینه بیا رانږدې کړه. توره پیشو د شهناز په حلق کې لاړه وچوه. ایله دومره قدرې ووي او په پیشو پسې یې ګوته ونیوه. لیونی بیا توره پیشو نه وي. جعفر د هغې په مخ راپرېوتې زلفې سمې کړې. توره پیشو د چا په مخه تېرول ښه علامت نه وي جعفره. هغې د خپلې کلکې عقیدې د مخه ووی، دا ستا وهم د شهناز، خدای چې څه کوي هغه به کېږي. جعفر د هغې د وهم لرې کولو د زړه د ډاډګیرنې په انداز کې ووی، خدای خبر جعفره، نن زما زړه داسې ډوب ډوب ولې کېږي. هغې د مینې په ډک نظر جعفر ته وکتل او د هغه په اوږو یې لاسونه واچول چې دا وخت د هغې لاسونه د بنګړو نه خالي وو. د بنګړو نه خالي لاسونه یې د هغه په اوږو واچول. بنګړي دې ولې نه دی اچولي؟ ما ته د بنګړو شرنګار ډېر خوند راکوي. جعفر د هغې لاسونه ونیول. بنګړي اچول خو مې پخوا پرېښي دي، ما ته اوس د بنګړو او د شرنګار نه د کلاشنکوف ډزار ډېره مزه راکوي. شهناز مسکی شوه او د هغه په اوږه یې سر کېښود. بنګړي زما ډېر خوښ دي او خاص کر ستا په سپینو لیچو کې ډېر خوند کوي، ډېر ښکلي ښکاري. او بیا چې تور بنګړي وي او سپینې لیچې وي نو بیا خو لا ډېر خوند کوي، ځکه چې تور په سپینو او سپین په تورو ښکلي ښکاري. جعفر د هر څه د هغې د فام د غلطولو دپاره ووی او شهناز یې ځان ته بیا رانږدې کړه. د خدای په امان یې ووی او رخصت شو. شهناز په هغه پسې کتل، خو چې په ورو ووتو غلی یې د شونډو لاندې ووی، د خدای په امان. شهناز په دعایي انداز کې دواړه لاس پورته کړه او سترګې یې د اسمان په طرف ونیوې. ټکنه غرمه وه، لمر ښه په تیزۍ سره ختلی و، ګرمي ښه په عروج وه. جعفر په لاس کې شاپنګ بیګ نیولی و، تیز تیز قدمونه یې اغوستل. داسې ښکارېده لکه چې د وخت کمی و ورسره، داسې ښکارېده لکه چې بلکل د وخت کمی و ورسره. څو قدمه به په
شاپینګ سنټر کې تللی وي چې د شا د طرفه یې ځان پسې د څو قدمونو ښکالو واورېده. هغه په ډېر تیزۍ سره په ښکالو پسې مخ واړوه. هغه ولید چې په هغه پسې د هغه په قدم یو سړی وروستو روان و. د هغه په مخ د شک سوری خواره شول. هغه د سړي په مخ سترګې ورخښې کړې، خو د هغه د سترګو نه صفا ظاهرېدله چې هغه د هغه تاثرات معلوم کړي. خو جعفر هغه ته دا موقع په لاس ور نه کړه چې هغه د هغه د جذباتو سوری د هغه په مخ وګوري. جعفر سړي ته یو ځل بیا په زیر وکتل او په شاپینګ سنټر کې مخکې تیر شو. هغه سړی په هغه پسې وروستو دقه شان روان و. هغه یو ځل بیا په سړي پسې ډېر په تیزۍ سره مخ ور واړو، خو د سړي په مخ کې داسې ساسرات ونه لیدل چې د هغه دپاره د اشتعال سبب ګرځېدلی وي. لږ یې زړه سم شو، خو ولې بیا هم ډېر محتاط و، ځکه چې هغه ته معلومه وه چې ملک امین په خپله ډېر بزدله سړی دی او په خپله داسې یو کار هم نشي کولی. اجرتي قاتلان یې ساتلي دي او هم د داسې خلکو نه کار اخلي. او حقیقت هم دا چې دا سړی هم ملک امین په جعفر پسې لګولی، خو ولې دا سړی هم ډېر هوښیار و چې په جعفر یې د خپل مخ تاثرات نه ظاهرول، خو د موقع تلاش یې ضرور کولو. ولې هغه ته داسې دا موقع جعفر هیڅکله نه ورکوله. هغه په شاپینګ سنټر کې د یو دکان سره ودرېدو. یوه د تورو بغړو ګوچۍ خوښه کړه، راوایې غسته، په لاس کې یې راواړوله. ناڅاپه یې د لاس نه د بنګړي ګوچکه پرېوته او د یو کوڼ سړي بنګړي خواره واره په فرش پرېوتل. هغه د بنګړو ټوکړو ته کتل چې په فرش خواره واره لاړل. هغه داسې محسوسولی لکه چې دا د هغه د زړه ټوکړې وي او خورېږي. د خولې له یې بې اختیاره وختل، یا الله خیر، لکه چې هغه ته د شهناز د خولې له وتلي د تورې پیشو خبره ور یاده شوې وي. هغه یو ځل بیا په ځان نظر تېر کړ، زر یې بیا بله د تورو بنګړو ګوچکه راواغسته، قیمت یې ادا کړو او د شاپینګ سنټر نه بهر راووت. سړی هم بهر ورپسې ووت. خو چې په جعفر څه موقع برابر نه شوه نو چېرته غیب شو. جعفر بس ته وخت او د کلي په طرف را روان شو. شهناز چې په خپل کور کې په تار وینځلې جامې غوړولې، دا وخت د کور ور وټکېدو. د ور د ټکېدو اواز د شهناز غوږونو ته ورسېد. هغه راغله او د کور د وره سره غلې ودرېده. څوک یې؟ شهناز غلې غوندې پوښتنه وکړه. ملک امین. جعفر چېرته دی؟ ملک امین مختصراً په جواب کې وویل. دا وخت هغه په کور کې موجود نه دی. شهناز هم د هغه په جواب کې مختصراً وویل. که هغه موجود نه دی نو ته خو موجود یې که نه؟ زما تا سره هم کار شته، خو ته ور لرې که. ملک امین شهناز ته د دړکې ورکولو په انداز کې وویل او وره ته ورنږدې شو. ستا څه خیال دی چې زه به تا ته ور لرې کړم او تا به دننه را پرېږدم؟ یاد لره چې زه پښتنه یم او بیا د یو پښتون ښځه یم. شهناز د وره نه یو څو قدمه وروسته شوه. ډېره غیرتي پښتنه یې او هغه ټکې ورته هم وویل کوم چې د پښتنې پیغلې دپاره استعمالیږي. اورېدلې مې دي چې هغه تا سره ډېره مینه کوي. د ملک امین په لهجه کې طنز و. خوله دې په واک کې که ملکه، څوک به دې دا خوله در ماته کړي. د شهناز په لهجه کې د جذبې شدت صفا ښکارېدو. تا زما 2 زامن وژلي دي، نن به زه تا په دا خپل کور کې وژنم. ته خبرې ما د ځان سره لیوني سپي هم راوستي دي. غپ غپ غپ. ملک امین لکه د سپي وغپېدو او غپ غپ یې ورته وکړو. لیوني سپي دي کور ته بوځه. د شهناز په خبره کې یوه معنه وه چې په هغه ملک امین پوهېده. په دا سپو به زه تا چیچم تا. ملک امین وایي اکو بکو شیرو او خیرو ته د وره ماتولو اشاره وکړه. اکو بکو خیرو او شیرو په دروازه زور وکړو او دروازه یې د کور طرف ته ور ماته کړه. د دروازې د ماتولو سره شهناز وبوږنېده. څو قدمه په شا شوه، ناڅاپه وبلوسېده او په تیر بلا پرېوته. ولې بیا ډېره زر پاڅېده. د پاڅېدو سره شهناز ته ملک امین لاس ور واچول. د شهناز یو لاس یې په لاس کې ورغی
او لاس یې ښه په مضبوطۍ سره ونیو. تړاق شو چې د شهناز د بل لاس څپېړه د ملک امین په مخ پرېوته. هغه په مخ لاس ونیو، غاښونه یې د ډېره قهره وچیچل. تا زما په مخ څپېړه ووهله، اوس خو به دې ضرور په د خپلو لیوانو سپو چیچم. ملک امین په غضبناک نظر چې کوم دی شهناز ته وکتل او ور روان شو. لاس یې ور وغځول. رانږدې نشي ګورئ. شهناز د ملک امین لاس څنډ وهو او څو قدمه په شا شو، خو د شا د طرف نه په غېږ کې ټینګه ونیوه. نادر په غېږ کې ټینګه ونیوه او بیا یې ځان ته مخامخ کړه او یوه داسې درنه څپېړه د هغه په مخ ور خلاصه کړه چې د ملک امین په خپو کې پرې پرېوته. ملک امین په دواړو مټو نه ونیوه او د ځمکې نه یې پورته کړه. د سر په ویښتانو یې منګولې ډکې کړې او داسې یې د هغې ویښتان وچکول چې د خولې نه یې بې اختیاره کریکې وختې او هغې داسې محسوسوله لکه چې د بیخی ویښته وکاږي. تا زما په مخ څپېړه ووهله، اوس یې ګوره چې دا څپېړه تا ته څومره ګرانه پرېوځي. ملک امین د هغې د سر ویښتان نور هم اوجا کول. اخ تو شهناز د هغه په مخ لاړې تو کړې. قدرمنو لیدونکو، وخت شوی دی وړې شانته دمې طرف ته ځم. نوره کیسه به راته انشاءالله تعالی را روانه ونی کې کومه که ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله تعالی ستاسو په درانه خدمت کې په را روانه ونی کې به هم دا کیسه به ستاسو سره دوباره شریکومه. تر هغه دمه پورې راځئ چې واخلو یو دمې نه پس بیا راځم. چېرته مه دی، خپل وطن ریډیو اف ام 90.8 او خپل کوربه شوی دی ستاسو د مینې ستاسو د محبتونو په 0937 55 12 21 باندې به ګورم چې زموږ سره د ټلیفون په کرښه باندې څوک دي او د کیسې متعلق نن څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوږ اواز د چا دی او د کوم کلي نه دی د خیره؟ جی هرکلی راته وایو. جی منګری کیسه دې واورېده که نه؟ څنګه ده؟ زما په خیال چې بیلنس ورسره په دې نیمه شپه کې ورسره پیسې ورسره پکې کمې وي. بل کال طرف ته ځم او بیا راځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید عادل بھائی څنګه یې؟ الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو. د خیره سره رور مې څوک دی؟ شمس الاسلام خبرې کوم. تقبیر عبدالله جان. هرکلی راته وایو شمس الاسلام صاحب. څنګه یې کیسه خو واورېدله؟ د چا کردار دې پکې ډېر خوښ شو؟ د شهناز که د جعفر که د ملک امین؟ دواړه شهناز او جعفر دواړه ملک امین سره خو ښه دغه وکړو که نه، عمل وکړو. دوه زامن یې وله مړه کړل. او دا ډېره پښتنه وه نره وه. دې څه چې څونه وسوځېده که نه، څونه دغه چې وشو دا ورسره پلار د لاسه وشو. پوه شي د پلار څنګه د پلار د لاسه؟ دا سخت څونه دغه چې وشي که نه، امور خوار یې بېوسه وه. څنګه د مور د لاسه ورسره وشو؟ د پلار د لاسه پلار ورسره دا زیاتې وکړو چې بس دا جعفر دغه وه که نه، چنغله وه ویلې وه. نو بس دا سترګو باندې لالچ پټۍ خورې وې دی بل ته ورکړی. بیا دواړه کیسټونه دې ښه صحیح اورېدلي دي ښه. نو دا ډېر زیاتې کړی، ظلم یې کړی. نو په دې چې کومې څوکړې تېر شوې په خپل یې چې بمبو به یې په کور کې ودرېدو، دا چې کور ته راده که نه، او جی او مور ته یې غاړۍ ورکړه. مور سره غېږ کې دغه شو، پلار یې ورته بدغضبه شو. بیا چې دا تله ګوګو ولاړو، دا خپل شرم او د ملامت شرمنده و که نه. مور یې په سترګې راوباسلې که رویدار څه ستا د لاسه کېږي؟ لاسو شو، لاسونه چې ذلیله شول او په عذاب شول، دا د غلطو فیصلو د لاسه. بالکل بالکل صحیح خبره ده. دا کیسه هم ډېره دغه وه که نه، ستا هم ښه زړه ستړی شو. ما واورېدل ښه زړه ستړی. نن دومره خوند راکړی و که نه چې ما وایي زه به 40 منټ کیسه کوم، 20 منټه به پکې د خپلو مینهوالو د مینې محبتونه به پکې شامل. یقین وکړئ چې ما ګړی ته ناڅاپه وکتل، ما یې ګري 25 منټ به تېر شو یا 47 منټو. زر مې وقفه واخیسته. ډېره زیاته اوږده کیسه ده او ستا هم زړه ستړی کړو، هغوی هم زړه ستړی شو، ته هم ډېر زړه ستړی کړو. دا خو هر څوک نشي کولی که نه. ډېره مننه، الله دې خوشحاله ساتي. ډېره ګرانه وه. ټولو مینهوالو باندې سلام. ډېره مننه. وعلیکم السلام. یو جهان مننه ستاسو د مینې، یو جهان مننه. شمس الاسلام ورو زموږ سره د تخبینه. السلام علیکم. د بعضې مینهوالو هغه راتلل سوي سم د لیوانو هغه خوب وي، د راتلو سره بیا تښتېدلي وي. 0937 55 12 21. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری کامران قریشی کوهاټ نرسم څنګه یاله سرویس دی جوړی ته هرکلی راته وایو. جی هرکلی راته وایو. کوهاټ کې زموږ د وطن ریډیو اف ام 90.8 اواز څنګه دی؟
الحمدلله ښه زبردست. زه خو جی د فیسبوک په پاڼه اورم جی. ښه جي ښه د فیسبوک په پاڼه جی ماشاءالله خو پروګرامونه ستاسو هر یو پروګرام یو د بل نه ښکلی دی. ماشاءالله ماشاءالله. او زما طرف ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او ما مخکې دا یو هغه کړی چې ستا وطن زما وطن ریډیو وطن زما وطن د پښتونخوا وطن. ډېره ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ ډېر زبردست ماشاءالله او الله مو دنیا آخرت ښایسته کړه. یو پیغام وړوکی شانتې شریکوم ملګرو سره. جی جی زما دا پیغام دی چې لکه څنګه په مینه محبت کې خوند دی دغه شان زمونږ پاکستان چې کوم وطن دی نو دا مینې محبت سره چې موږ اوسېږو نو په دې کې به موږ ته ډېره فایده وي. په دنیا کې هم فایده وي په آخرت کې هم فایده وي. ډېره ډېره مننه جي یو جهان مننه ستاسو د ښکلي پیغام شریکولو. 0937551221 د فیسبوک په پاڼه باندې چې کوم دی معرف خان یاد کړی وي سلام بھائی پروگرام از ویری نائس انجوای ریډیو وطن ډېره ډېره مننه. اور حمدالله ملاخل یاد کړی وي سچی محبت کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر کسی سے محبت نہیں ہوتی. حمدالله خان او یو پیر بیا حمدالله ملاخل یو وار بیا اس ام اس کړی دی وای چې پروګرام ډېر ښکلی دی. او معرف خان یو وار بیا یاد کړی پلیز بھائی یہ کیا لگایا ہے آپ نے ډېره ډېره مننه جی یو جهان مننه. یہ کہانی وکړه او سید انور زبردست تاریخی کلتوری کیسه ده ډېره مننه جی. قاری ایم کامران قریشی سلام جی کیا حال ہے بالکل ٹک ٹاک ہو وطن زبا وطن ستا وطن خیبر وطن خیبر پختونخوا وطن وطن ریډیو سټیشن وطن زنده باد ډېره ډېره مننه جی. ناصر خلیل هم یاد کړي ناصر خلیل او السلام علیکم وعلیکم السلام او جمیل خان هم سلامونه را لېږلي دي وایي څنګه ډېره مننه خوشحاله اوسئ بالکل ټیک ټاک یو وعلیکم السلام 0937551221 باندې ګورم چې زموږ سره بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جانا ښه الحمدلله بالکل ټیک ټاک یو د خیره سره ستاسو جی ټیک ټاک کیسې د کوڅه خو مې واورېده ځان ته مې سر ته ریډونه کولې جی جی څنګه ماشاءالله ډېر خوند یې وکړو زه وصال خبرې کوم د لونخوړ نه وصال صاحب د لونخوړ دا وصال صاحب کردار به کې کوم یو ښکلی و کردار خو پر اختو باندې ډېر خفه شوم هغه چې د دې ویښتو راورسله او کنه ډېر مې سب داړو کوم صحیح بس څه کولی شو اوس کیسه ده نو یا الله ستاسو قدر وکړي خلک مو ډېر خوشحاله کړي ډېر زیات ډېره مننه جي الله دې تاسو هم خوشحاله کړي د خیره سره سره سلام وایي. وعلیکم السلام ډېره ډېره مننه جي یو جهان مننه. او وصال ورو زموږ سره د کاټلنګ نه کلونخوړ یاد کړو خو زما نه هېر شو بهرحال ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام ستړی مشي درته وایو ستړی مشي ستړی مشي خوار مشي زه حمدالله ملاخل خبرې کوم حمدالله ملاخل بالکل د تاسو پروګرام په فیسبوک باندې لایو لګولی دی ډېر خوشخوانه اورې په مینه باندې تاسو فیسبوک باندې کمنټس هم کړي دي کمنټس مې دله هم شامل کړل د خیره سره بالکل بالکل ډېره مننه. او د تاسې شو ماشاءالله ډېر خلک په مینه اوري هغه عثمان شو کړی و چې 7 بجې پورې صحیح بالکل بالکل ګوري زموږ د وطن ریډیو اف ام 90.8 ډېر ښه مینوال دی ډېر ښه لسنرشپ دی او الحمدلله همدغه لسنرشپ چې کوم دی نو دا ډېر ښه روان دی د خیره سره ستاسو دعاګانې دي ډېره ډېره مننه جي یو جهان مننه ستاسو د مینې. الحمدلله ملاخل د فیسبوک په لار باندې هم زموږ سره شریکو او ډېرې خوږې او درنې خبرې زموږ سره د فیسبوک په لار باندې کمنټس هم کړي دي او دغه شان د ټلیفون په لار باندې هم راغی د خپلې موجودګۍ او د خپلې مینې احساس یې موږ له راکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا خوږ ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه د خپله پېژنګلو دې را سره وکړي جی اتن خبره کوم نه تر کوله خو مو تاسو د اخیر کې دا پروګرام اورئ په دې په ټیشن پر پروګرام دی څنګه جی دا ټیشن نوټ پوډ دی ګلور په تاسو आवाज په دې ټیشن مورو نه په دې ټیشن په نن تاسو پروګرام دی او جی د پیر پورز او د نه پشپه د 11 بجو تر 12 پورې قصه به درته وایم او د منګرې قسم شروع کړی د 2 ټوکو شو روان ټوکونه ان شاء الله تعالی چې هم د سره شریکو که خیری
استاد عادل صاحب دغه لکه ما به تاسو په سنبدال اورېدی که نه نو جی. ما له دا پته نه وه چې تا په وطن ریډیو دا خو ورجوړ شو وطن دا ریډیو په دغه کوم به ستا د خامخا وه د فیسبوک په پاڼه باندې هم شته او دغه شان فریکوینسي هم د 90.8 تاسو یې اورېدی شئ د خیره سره. خو دا چې موږ دې وخت کې نه ده اورېدې دا خو مې ستاسو اواز واورېد مرګ شریف وطن نو استاد عادل صاحب په دې ډېره مننه. انن د نندرکو نه که نه आवाज नंद्रको ने ٹھیک ٹھیک بالکل بالکل استاسو غرور وي ساده دل صاحب جی جی بالکل بس د سره چې نور کالونه کاخله واخلې ډېره مننه جی. یو جهان مننه استاسو د مینې. سلام ډېره مننه. وعلیکم السلام. 0937 55 12 21 باندې ستاسو کالونه ستاسو مینې ستاسو محبتونه را روان دي خو د وخت کمې در سره ډېر زیات اخیری کارر به واخلو بیا به ستاسو اجازه تخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه مشر؟ الحمدلله. خپل پیژنګلو را سره وکړو وخت را سره بیخي ملګرتیا نه کوي. زه عباد الله یم د دیر نه خبرې کوم. عباد الله د دیر نه ستړی مشي ګلابه کیسه دې واورېده که نه؟ جواب ډېره مزه وکړه. پیله ځل مې واورېدو جی جی او ډېره زیاته مزه یې وکړه. په پیله ځل دې واورېده خو لکه د عدنان په شان اخیرنی کوی مخه همدغه شان راځه زموږ سره خپل مینه خپل محبتونه موږ سره شریکوه او د خپلې موجودګۍ احساس موږ له راکوه ښه. ډېره مننه جي. یو جهان مننه ستاسو د مینې او راځان راته بیا نه پرې کوي. انشاءالله کوشش کوم ښه. ډېره مننه جي. یو جهان مننه. 0937 55 12 21 باندې ستاسو مینه ستاسو محبتونه ډېر په ګڼ شمېر کې را روان دي خو هغه د چا خبره چې د وخت الله دې بیا راوله یاره الله دې بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې در پسې جړا کوي نه او چې رخصت اخلي منګل راکه چې رخصت اخلي منګل راکه چې فنا کېږي مخ راواړوه مینه او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې ځم. قدرمنو لیدونکو هم په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل الله ډېرو دعاګانو سره ورکړي. اجازت چېرته هم چې ښه دا به شلو بریالي اوسئ. کور مو ودان شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو نصیب شه او د لوی الله په امان.